ورځ د جمعې د سوال قبلیږي وطن د پاره رب ته پورته کړی لاسونه. نو د جمعې مبارکه ورځ د سوال قبلیږي او وطن بیا په مشکل کې دی او تاسو پته ده زموږ د ماموندو خویندې وروڼه بیا د مشکلاتو ښکار دي. هغلته دپا 144 د ته اوس سرکاري نوم یې دغه دی، عوامي نوم یې کرفیو ده. نو هغه لګېدلې ده دپا 144 او ځای په ځای بازارونه هم بند، سړکونه هم بند او بیا د یرې ترخې ماحول دی. نو په دا وخت کې مونږ نور خو څه نشو کولی، خو دعا کولی شو وطن د امن دپاره چې خدای ته زموږ وطن کې امن راولي. او هغه خلک چې هغه خپلو سره روان دي او زړونه یې د کاڼي شوي دي او د یو بل په مرګ مسره نه کوي، نو خدای دغې زړونه نرم کړي یو بل ته او خدای دې رونه جوړ کړي. هر څه الله تعالی کولی شي، کون فیکون ذات دی. دې نه علاوه ګورئ دعاګانې ډېرې اهمې دي او ډېر خلک دي چې هغه مشکلاتو ښکار دي. زموږ عوام ډېر خلک دي چې هغه ناجوړه دي، د مرضونو ښکار دي، علاجونه کوي، ښه کېږي نه، ډېرې روپۍ په ځانو لګولې، قرضې وکړلې، جایدادونه یې خرڅ کړل، خو بیا هم بس الله تعالی نه دی راضي شوی، شفا نه دی میلو شوی. هغې دپاره دعاګانې وکړئ. نن جمعې ورځ د دعاګانې قبلیږي. الله وکړه چې هغه خلک ټول روغ جوړ شي، صحتمنده شي. داسې خلک شته چې هغه چې کوم دنو د قرضداري دي او ډېر پریشان دي که نه. ځینې داسې خلک دي چې د هغې کور کې جنګ جګړې دي، ځینې داسې خلک دي چې هغه مسافرۍ لیتلي دي او هغلته کار ګټه وټه نه کېږي، کار روزګار بند دي. نو ګوره دا ستاسو دعاګانې ډېرې قیمتي دي. دا کار کوي، دا لار وباسي او بیا په خصوصي توګه خویندې دعاګانې ده، خو مظلومه طبقه ده، نو دې دعاګانې نه رد کېږي. نو ګوره تاسو مسافرو ته دعاګانې کوئ. داسې خلک چې هغه کور کې بې اتفاقیانې دي، هغې خلکو ته هم دعاګانې کوئ. شته به کې خلک داسې خلک چې بدفلقه دي، د مور پلار خیال نه ساتي. داسې ځوانان دي چې هغه مور سره شر کوي، پلار سره شر کوي، ګزارې کوي، ردې بدې وایي، خویندې وایي که نه. نو هغې دپاره هم دعاګانې کوي، وایي چې خدای په سمه لاره کړي. د وطن دپاره خو بلکل خامخا چې کوم ده نو تاسو دعاګانې کوئ.